السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زما د اسلام عزت مندو مشرانو کشرانو ورونو، دا زما لومبی ځل دی چې زه د دې مقام او د دې جومات او د دې مدرسې زیارت کوم، او د ډېرې مودې نه زما دا تمنی وه چې کله به دغه وخت راځي چې زه د شیخ عبدالسلام صاحب دا مدرسه وینم. الله رب العالمین هغه موقع پیدا کړله. زه د رب العالمین شکریه ادا کوم په دې خبره باندې چې کومې عقیدې ته به په دې ملک د تجسیم او د تشبیه او د بت پرستی عقیده ویل کېدله، او کومې ډلې ته وه چې خلکو زنادقه او ګمراهان ویل، د انګریزانو ایجنټان به ورته ویل، او حقیقت کې خبره داسې نه وه، صرف د پروپاګانډې خبره وه. الله رب العالمین په فضل و کرم باندې ډېر زړونو ته هدایت وشو، ډېرې سترګې رڼا شولې، او ډېر غوږونه هغې کې د اورېدو طاقت پیدا شو. دا جمع غفیر چې موږ اینو، دا د رب العالمین خاص عنایت دی چې د ډېرو پروپاګانډو باوجود، د قسمه قسمه دوکو او علمي خیانتونو باوجود، الله رب العالمین دې جمع غفیر ته دومره هدایت کړی دی. او دلته کې دې مقام ته د دوی راتلل، دا د دې خبرې دلیل دی چې د دې خلکو د سلفو عقیده، د سلفو عقیده خوښه ده. اگر چې شیخ عبدالسلام صاحب خدا مو ویل چې بارانونه هم دي او ارتانونه هم دي، زه وایم ګڼکپین هم دي او دوکي هم دي او پروپاګانډې هم دي. دا خو اصلي سیلابونه او ارتانونه به وي، لیکن علمي داسې خیانتونه دي
د یهودیت داسې دوکې دي چې بالکل حق یې پټ کړی دی، لیکن د هغې باوجود الله رب العالمین په فضل و کرم سره او د الله رب العالمین په توفیق سره بیا هم الله پاک دومره خلکو ته دا اواز ورسو او د دوی په زړونو کې دغه اواز کېناسته. ورونو ما ته چې کومه موضوع راکړې شوې ده دا ډېره مهمه ده. اول ته دا ویلي شوي دي چې په باندې پنځه باندې وخت ختمېږي او بیا پکې د کولو و شربو پروګرام دی. نو د دې وجه نه مختصر ستاسو په خدمت کې به زه د سلف الصالحینو د عقیدې اهمیت زه تاسو ته پیش کړم. اما هغه یو څو مسلې چې نن سبا هغه معرکة الآراء مسائل دي او د سلف الصالحینو د سلفو په زمانه کې د احمد حنبل او د اسحاق ابن راهوی او د عبدالرحمن اوزاعي او د ابن عبد البر او د عبد الرزاق صنعاني في اهل اليمن او د دغه خلکو په زمانه کې هغه هم مسائل د کفر او د اسلام ګڼل کېدل. د هغې متعلق به بیا که زه موقع میلاو شي تفصیلا به د یوې مسلې باره کې زه تاسو ته د سلف الصالحینو عقیده ذکر کړم. مثلا د الله رب العالمین د لیدو مسله ده چې مؤمنان به په ورځ د آخرت کې په د سر په سترګو باندې خپل رب ویني، هم په محشر کې هم په جنت عدن کې. او تر اوسه پورې جهمیان او د جهمیانو بچیان هغه تر دې تاریخه پورې هغه د الله رب العالمین د دې نه منکر دي چې مؤمنان رب العالمین نشي لیدلی، او دا مسلې د دې په کتابونو کې تر دې تاریخه پورې موجودې دي. اگر چې هغه خلک به نن سبا په نوم د جهمیانو نه وي لیکن نامې ورله نور ایښي دي، چا ځان دپاره ماتوریدیه نوم ایښی دی، چا ځان دپاره اشعریانو نوم ایښی دی. المهم دا ومقه جهمیان دي. دغه شانه د الله رب العالمین یو لوی صفت چې هغه صفت د علو دی. تمام شرایع او تمام انبیاء علیهم الصلاة والسلام تمام انبیاء علیهم الصلاة والسلام په دې باندې راغلي دي چې الله رب العالمین بره دی، لیکن د دوی په کتابونو کې دا دي چې الله نه بره دی، نه کته دی، نه خیته دی، نه ګسته دی، نه مخې ته دی، نه شاته دی، نه عالم کې دی، نه د عالم نه بهر دی، نه عالم سره متصل دی پیوسته دی او نه د عالم نه منفصل دی. یا دا عقیده چې دا قرآن کریم چې د ښځو نورو د مسلمانانو په عقیده ده، د زمیدارو په عقیده ده، د انپړو د ټولو په عقیده ده چې دا قرآن کریم د بسم الله نه نیولې تر والناس سین ټکي پورې دا ټول د الله کلام دی. دا د الله کلام دی که نه دی؟ لیکن دوی وایي چې نه دا د الله کلام نه دی، دا مخلوق دی، دا د الله کلام نه دی. نو دا عقیده صرف بدعت نه دی ورونو، دا سره دعا بعد سنت مسله نه ده، څه د خیرات مسله نه ده، او دا چې د څلوېښتۍ مسله نه ده، او دا څه د درېیمې ورځې د خیرات مسله نه ده، او دا دعا بعد سنت به هیئت اجتماعیه دا مسله نه ده، دا د کفر او د اسلام مسله ده. نو داسې قسم مسائل ان شاء الله فردن فردن که موقع میلاو شي زه به تاسو ته د سلفو د اسلام د امامانو نصوص او اقوال ذکر کړم چې آیا دا نن سبا چې کومه عقیده موږ په مدرسو کې وایو، په جامعاتو کې، په جوامعو کې، دا عقیده د دغه امامانو د عقیدې سره موافقه ده؟ چرم نه ده. اوس زه صرف تاسو ته دا ښودل کوم چې اسلام کې د عقیدې څومره اهمیت دی او سلفو د دې امت مشران او ائمه د سنت هغه څومره اهتمام کړی دی د عقیدې په باب کې. نو دا کوم سورت چې ما تاسو ته ولوستو دې ته وایي سورة الاخلاص، او پښتانه ورته قل هو شریف وایي. دا دومره مهم سورت دی چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم دې ته ثلث القرآن ویلی دی. دا د قرآن درېیمه حصه ده. دې کې دومره اجر دی د دې سورت په لوستلو کې. د هغې وجه دا ده چې دې سورت کې خالص توحید دی. په دې سورت کې د رب العالمین د صفتونو بیان دی. یو سړی صحابي و، هغه به چې کله قرائت ولوستو د قرائت په آخر کې به دا سورت لوستو، بیا به رکوع کوله، یا به د قرائت په ابتدا کې دا سورت ولوستو، بیا به نور قرائت شروع کو.
نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته چا د دغه سړي شکایت وکړو چې دا سړی یو ناشنا کار کوي. نبی علیه الصلاة والسلام چې ته تپوس وکړو چې ته څه شي باعث کړی چې ته دا صورت داسې ډېر وایي. نو هغه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله انی احبها، زه د دې صورت سره زما مینه ده. نو نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې ته پوه شه چې الله رب العالمین به تا سره مینه کوي. د دې صورت دومره اهمیت دی، د هغې وجه دا ده ورونو چې دې صورت کې د الله رب العالمین د صفتونو بیان دی. او یاد لرئ ورونو چې د دې د صفاتو د عقایدو او د صفاتو د عقیدې اهمیت د دې وجه نه دی چې د دې په وجه الله رب العالمین خپل تعارف، خپله پیژنګلو، خپله پته ښودلې ده الله په خپلو بندګانو ته. که موږ ته د الله رب العالمین د صفتونو پته نه وی نو موږ رب نه پیژندو. نو اول انسان خپل رب وپیژني، عابد خپل معبود وپیژني، د هغې نه بعد عبادت کوي. د دې وجې نه چې کوم خلک د رب العالمین صفتونه نه مني هغوی د معدوم عبادت کوي بلکې د ممتنع. د دې وجې نه د سلفو یو قول دا دی المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. معطل ان هغه انسان چې د الله رب العالمین د صفاتو نه منکر دی، الله بره نه مني بلکې وایي چې الله نه بره دی او نه کته دی او نه داخل دی او نه خارج دی، او د الله رب العالمین دا کلام نه مني. دا نه وایي چې دا عربي قرآن د الله کلام دی، یا دا تورات د الله کلام دی، یا دا انجیل د الله کلام دی، یا دا زبور د الله کلام دی. دا نه مني، وایي دا د الله کلام نه دی، دا خو مخلوق دی، دا خو چېرته په شجره کې پیدا شوی دی، یا جبریل به د دې اختراع کړي، یا جبریل چېرته د عرش نه باغشتی. جبریل د الله آواز اورېدلی نه دی، او د الله پاک په کلام کې په خبرو کې حرف او صوت نشته. د الله کلام چا اورېدلی نه دی چې هغې دا عقیده ساتي. نو دغه خلک حقیقت کې د معدوم بندګي کوي، د نشو. ځکه چې یو شی چې نه بری، نه کتی، نه خیتی، نه مخیتی، نه شاتی، نه رستی، نه داخلي، نه خارجي، نه متصلي، نه منفصلي، نو دا صفت د معدوم بحت دی او د ممتنع محض دی. دا د ممتنع صفت دی د نشو. نو دغه خلک حقیقت کې د ممتنع صفت کوي. د دې وجې نه الله رب العالمین په خپل کتاب کې بشمار آیاتونو کې د خپلو صفاتو ذکر کړی دی، د دې لپاره چې مخلوقات ان خاصتا مکلفین دا خپل رب وپېژني په دغه صفتونو باندې. او په ورځ د آخرت کې صحیح بخاري او صحیح مسلم کې راځي چې الله رب العالمین به راځي محشر ته، مؤمنان به پېژني په صورت د رب العالمین باندې، او تپوس به ترې وکړی شي یو ځل به راشي په غیر صورت کې. نو مؤمنان به وایي ته زموږ رب نه. بیا به ورته فرشتې تپوس وکړي چې تاسو یې په څه پېژنئ؟ وایي موږ یې په یو علامه پېژنو، که موږ خپل رب راغلو موږ به یې وپېژنو. نو الله رب العالمین به په خپل صورت کې راشي بلا کیف بلا تشبیه، نو مؤمنان به یې وپېژني. نو مؤمنانو ته دا صفات د باری تعالی، دا صفتونه د الله رب العالمین، دا پته ده او دا نشانه ده او دا د معرفت سبب دی. نو هر کله چې انسان د الله رب العالمین صفتونه وپېژني، په هغې باندې ایمان راوړي، د هغې نه بعد بیا د رب العالمین عبادت کوي، نو سر نیسي. او چې یو انسان د رب العالمین د سره صفت نه مني، د ممتنع صفتونه ثابتوي او د معدوم محض، نو بیا د هغه عبادت د چا کوي؟ بیا د ممتنع عبادت کوي، او یا چې دی څه ورته وایي د معدوم عبادت کوي. د دې وجه اسلام کې د دې خبرې اهمیت دی چې اول خپل رب وپېژنئ. دغه وجه د ورونو د عقیدې د اهمیت د وجه نه تمام انبیا علیهم الصلاة والسلام چې راغلي دي هغوی د عقیدې نه کار شروع کړی دی، هغوی د عقیدې نه مسله شروع کړې ده. او دغه شانه نبی صلی الله علیه و آله وسلم ابتدا کې تربیت د زړونو هم د عقیدې نه شروع کړی دی. دا د عقیدې اهمیت دی، او عقیده اساس دی په اسلام کې. او چې اساس او بنیاد د کور یا د جماعت یا د بنگلې یا د بلډینګ او یا د منارې غلطي، نو ټول بنیاد غلطي، ځکه دا اصل دی. او فساد د اصولو دا مستلزم دی فساد د فروعو ته، او صحت د اصولو مستلزم دی صحت د اصولو لره. د دې وجه نه عقیده اساس دی. همدغه وجه ده چې سلفو کې به بعضو اهل علم او ائمو د اسلام عقیدې ته الفقه الاکبر ویلا، غټه فقه همدغه ده. یو وړه فقه ده چې هغې کې د اودس او د استنجا او د
او د پاکوالي او د دې چیزونو بیان دی چې جامه پاکه ده او جامه ګنده ده او داس وشو او داس ونه شو او دا نکاح داسې ده او نکاح داسې ده او دا يجوز او لا يجوز او دا بيع فاسده ده او دا باطله ده دې ته وایي الفقه الاصغر ولا فقه او یو دی الفقه الاکبر غټ فقه غټ علم نو غټ علم د عقیدې دی د دې وجه نه هغه کتاب چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته منسوب دی او په استفاده باندې د حنفیانو علماو چې ذکر کړی دی د هغې نوم هم دی الفقه الابسط یو روایت کې اگر چې بل روایت کې د هغې نوم دی الفقه الاکبر نو دا د عقیدې اهمیت دی دغه وجه ده ورونو چې د دې امت سلف امامان د دین چې واقع د اسلام امامانو واقع د سنت امامانو او هغوی د احادیثو سره لګاو هغوی چې د احادیثو کتابونه لیکلي دي نو صرف هغې کې دا داسې مسلې نه دي هغې کې د عقیدې مسایل هم دي داسې حاصل ته راوګورئ په دې کې د عقایدو بیان دی امام بخاري رحمت الله علیه چې کتاب الجامع الصحیح لیکلی دی لومبنی کتاب الایمان دی په دې کتاب الایمان کې امام بخاري رحمت الله علیه د مرجئو د عقیدې ابطال کړی دی او دا بیان کړی دی دا عنوان یې خیر په بابونو کې مختلف بابونه دي چې ایمان یزيد و ينقص باب زیارة الایمان و نقصانه او دا ویلي دي الصوم من الايمان قيام رمضان من الايمان الجهاد من الايمان دا د دې لپاره چې په مرجئو باندې رد کوي او هغه خلک چې د مرجئو بچي دي لکه ماتوریدیه هغه وایي اعمال د ایمان نه جز نه دی نو امام بخاري په دغه خلکو رد کوي دا کتاب الایمان چې په صحیح البخاري کې دی دا څه د لیلا مجنون کیسې نه دي دا واقعات دي خو که څوک په صحیح البخاري پوه شي او د زمانې سره فټ کړي نو دا په دغه خلکو باندې رد دی دغه شانه کتاب القدر په قدریو رد دی دغه شانه کتاب اخبار الاحاد دا په هغه اهل الرای غالیانو باندې رد دی او په هغه متکلمینو معتزله او جهمیه او ماتوریدی او اشعریه باندې رد دی چې هغه وایي اخبار احاد چې دا خو ظني دي دې باندې عقیده نه ثابتېږي او په دې باندې رکنیت نه ثابتېږي په دې باندې فرضیت نه ثابتېږي نو امام بخاري رحمت الله علیه دغه کتاب وضع کو کتاب اخبار الاحاد دغه شانه بیا وروسته کتاب التوحید والرد على الجهميه یا کتاب رد الجهميه التوحید کتاب د دې مبارک چې کوم صحیح توحید او جهميه ورت کړه ده او مختلف نسخې په دې عنوان کې امام بخاري رحمت الله علیه به مختلف ابواب ذکر کړی دي بشمار ابواب تقریبا د شلو نه زیات پدې کې دي چې دا قران دا عربي دا د الله رب العالمین کلام دی پم دې حرف پم دې صوت باندې دا شانه پدې باندې بابونه یې خېدي چې الله رب العالمین بر ده او پدې باندې باب یې خیره چې په ورځ د آخرت کې به مؤمنان بخپل رب یې د سر پسترګ باندې عیان ښکارا لکه څنګه چې منګه د شپې سوار لسمه شپه باندې سوار لسمه سپومې سوار لسمه شپې سپومې وینو او چې ورځ پکې نه یا د ورځې چې نور وینو چې مېز کې ورځ نه زمونږ د نور په مېز کې داسې به په صفای سره یې نور خپل رب العالمین دا د مؤمن ارمان دی دغه شنورونو امام مسلم رحمت الله علیه هغه چې صحیح مسلم لیکلی دی نو لومبني احادیث چې کتاب الایمان سره تعلق لري د دې وجه نه امام نووي رحمت الله علیه د هغې تبویب کړی دی او کتاب نه یې پرېښی دی کتاب الایمان او بیا پکې تبویب کړی دی زیارت الایمان و نقصانه او بېشمار احادیث په دې ذکر کړي دي چې دا اعمال داخل دي په ایمان کې دا رد دی په دغه مرجئو باندې او دغه مرجئو نه نن سبا ځمکه ډکه ده دومره ډېر دي چې چنجم دومره ډېر نه دي اکثر من الدود د چنجو نه هم ډېر دي دغه شانه امام نسائی رحمت الله علیه سوره نسائی چې لیکلې ده هم کبرا هم صغرا دواړو کې کتاب الایمان دغه شانه امام ابن ماجه چې کتاب لیکلی دی رحمت الله علیه خلک هغې ته مقدمه وایي دغه کتاب السنه دی ابتدا کې د طهارت نه قبل په هغې کې د جهمیه رد دی د هغې کې د صفاتو بیان دی پکې په هغې کې د دې خبرو بیان دی چې رب العالمین بره دی که دې وګورئ سنن ابن ماجه ته مراجعه وکړئ دغه شانه امام ترمذي رحمت الله علیه په خپل جامع کې کتاب الایمان وضع کړی دی او زه په ځای د سلف الصالحین عقیده ذکر کړی ده هغه حدیث چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم پکې فرمایي چې کله چې مؤمن صدقه وکړي نو هغه صدقات اخلاص په بنیاد لږه یو کډيري هغه چې د غریب او د مسکین لاس ته پریوزي دا غي نه مخکې د الله په کف کې د الله په ورغوي کې په تالی کې پریوزي د الله پاک او به الله پاک تربیت ورکړي نو هغې دا وویله چې زما خو دا یقینو چې الله رب العالمین به زما براعت کوي چې زه صفا یم لیکن زما دا فکر چرته و زه به لا دونه چرته غټه ښځه شم چې الله رب العالمین به قرآن کې زما تذکره کوي وایي دا ګمان مې نه و
لكن الله رب العالمين زما دا چرته ګمانو ولشان احقر من ان يتكلم الله في بامر يتلى من ان يتكلم الله يتكلم ما بتفاعل له او الله فاعل له الله تکلم کی په دغه آیاتونو سورۃ نور کې دا لاس آیاتونه چي معلومه دا شو چې دا لفظي قران عربي دا حروف دا الله رب العالمین کلام دی او نفسي مفسد لا پکې نشته دا نفسي دا وسوسه دا شیطانانو وسوسه دي انبیاء علیهم الصلاة والسلام صحابه او تابعین او امام ابو حنیفه شافعی مالک دا ټول دا عقیده چې دا قران دا الله تعالی کلام دی او دې انپړو د زمیدارو د خزو د نورو ټول دا عقیده چې څوک ذات مسلمان وای چې دا قران دا الله کلام دی دا الله کلام دی حقیقتا امام طحاوی رحمت الله علیه کتاب لیکلی دی بیان السنه پاغي کې دا لیکلی دی چې دا قران دا الله تعالی کلام دی حقا او منه قولا دا قول مطلق دی چې دا الله رب العالمین کلام دی سبحان الله موسی علیه الصلاة والسلام مبارک الله تعالی فرمای وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړې دی الله رب العالمین موسی علیه الصلاة والسلام سره خبرې کول خبرې کړې دي خبرې دا تقریبا مفعول مطلق مصدر ولې راوړو دا ستاسو هغه دغه څه شو نحو میلو او هغه چې کوم دی د هدایت النحو او هغه کافیه او هغه فوائد زوائیه د جامع شرحه و چې مفعول مطلق د تاکید لپاره دی دلته تاکید د دې لپاره دی چې بیا یو ماتوریدي یو اشعری دا ونه چې دا مجاز دی تکلیما الله پاک موسی سره خبرې کړې دي ګوره خبرې خط وتندې لیکلې او اشاره وتندې کړې په ګوتو باندې د زکریا علیه السلام غوندې خبرې وی خبرې قولو کلامو هغه اشاره نه وی کتابت نو څوک چاته خط ولیکي نو فلانی ماته دا خبره کړې ده مفعول مطلق وسه نشته دا احتمال شته چې هغه کتابت وي یا اشاره ورته کړی چې دا څه بده کما حلال بده کما یا زبر برابر کما دا خبرې نه دا اشاره دي دا احتمال پکې شته لكن تکلیمه چراغو اوس پکې دا احتمالات نشته د دې وجنه د عربو ماهرینو د عربیت ماهرینو لکه ازهری یا مثلا ثعلب او یا نور امامان یا خلیل بن احمد یا مبرد دا قسم د عربی لوی امامان دوی دا خبره نقل کړي دا چې کله یو عربي وای امتلى الحوض وقال قطني دا خبر سیدا یو سړي کړه حوض ډنډ دوبو هغه ډک شي نو دا ویل شي امتلى الحوض يعني امتلأ الحوض وقال قطني او وقال هو الحوض قطني حسبني نور براك ما تو پورشو نو دا کلام جائز دی تر دې حد پورې ځکه دلته کې د قال نه معنا زبانه حال له اشاره ده چې لکه ما کې نور وبنځيږي لكن کدا سی ویلا امتلأ الحوض وقال قولا قطني نو دا قضيه كاذبه ده ځکه چې حوض خبرې نشي کولای دلته کې قولا مفعول مطلق ویل غلط دي اول ته کې الله رب العالمین مفعول مطلق ویل دي د دې امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل سنن کې دا بابونه یې خېدي او دا کتاب دی کتاب السنه دغه شاره مستدرک د حاکم دا غیر منه کتاب دی کتاب الايمان دغه شاره سنن دارمی دا غیر منه حسره په عقیده کې په اعتقاد کې بشمار کتابونه اهل علم لیکلي دي او زه چې اوس راتلم یو څو کتابونه د عقیده ما تاسو د پاره ولیکم چې هیر مې نشي یو دا غیر څو نامې ز تاسو ته اخلم دا شان صحیح ابن حبان دا غیر منی ابواب منی بابونه ټول په عقیده کې دا شان صحیح ابي عوانه دا غیر منی بابونه ټول په عقیده کې او دا شان په نوم د السنه بشمار کتابونه دي سمنګ سره شتره څه چاپ دي او څه نایاب دي او څه مخطوطات دي په نوم د السنه یو د السنن یو د السنه السنن احکام توي او السنه د عقیده کتابونه د محدثینو السنه لامام احمد السنه د عبد الله امام احمد السنه د امام حرب السرجاني السنه د امام مروزي السنه د خلال السنه د امام عبد الرحمن بن ابي حاتم السنه د امام عسال السنه د امام طبراني السنه د امام اصبهاني السنه د امام ابن ابي عاصم دي کې اکثر پکې مطبوع دي او څه پکې غیر مطبوع دي دغه شان په نوم د الشریعه لکه الشریعه د اجوري په نوم د استقامه لکه الاستقامه د خشيش بن اصرم او دغه شان العزم د ابو شيخ دغه شان په نوم د ایمان لکه الامام د بخاري الامام د ابن منده الامام د ابن ابي شيبه الامام د امام عدني الامام د شيخ الاسلام الامام د محمد عبد الوهاب نجدي رحمه الله عليه دغه شان په نوم د صریح السنه یو کتاب د امام ابن جرير رحمه الله عليه
صریح السنه دا صریح السنه دا د امام ابن جریر دی. په دې کې دا خبرې نشته کوم چې په دې شرق قاعده او په دې خرافاتو کې دا خبرې دي. په دې کې د سلف او عقاید دي. دا شان ورونو په نوم د التوحید لکه کتاب التوحید د بخاری، کتاب التوحید د ابن خزیمه، د امام ابن خزیمه کتاب التوحید په 2 جلدو کې محقق چاپ شوی دی. راشه کنه یو د کوشنم خبر کما امام ابن خزیمه امام الائمه دی، د امامانو امام دی، د دې امت په پیشوایانو کې پیشوا دی او د دې امت غرونو کې یو غر دی. هغه کتاب لیکلی کتاب التوحید او صحیح احادیث په هغه کې پیش کړی دي د الله رب العالمین په لوی باندې، د الله رب العالمین په صفاتونو باندې، د الله رب العالمین په خبرو باندې. لیکن دا تاسو چې ته امام رازی وای یا تاسو نه د خلک چې ته امام رازی وای دا را پاتېدل نه د په مفاتيح الغیب چې معروف ته په تفسیر کبیر باندې وفي التفسير كل شيء الا التفسير وفي الكبير كل شيء الا التفسير. هغه کې لیکلي دي ليس كمثله شيء. د دې آیات کریمه تفسیر لاندې لیکلي دي و ابن خزیمه یو کتاب لیکلی کتاب التوحید، هغه دی کتاب الشرک. نو تاسو په خپل سوچ وکړئ، د دې خلکو په عقل باندې تاسو جړا وکړئ چې کوم کتاب د امامانو امام لیکلی دی، د مسلمانانو امام لیکلی دی، هغه د شرک کتاب شي. او چې کوم د فلسفه او د منطق او د علم کلام کتاب دی، هغه د توحید کتاب دی. کوم چې د ابن سینا قیده او د نصیر توسی نصیر الشرک قیده پکې دی، او کوم چې د افلاطون او دغه شان څورته وای د ارسطاطالیس د قیده کتابونه دي، هغه کتاب توحید شو، کتب توحید شو. او کوم چې د اسلام د امامانو کتابونه دي، هغه کتب الشرک شو. انا لله وانا الیه راجعون. دا شرع کتاب التوحید د ابن مندا او دغه شرع کتاب التوحید د شیخ الاسلام او کتاب التوحید د محمد بن عبد الوهاب رحمت الله علیه. دغه شرع په نوم د صفاتو کتاب الصفات د دارقطنی، بل کتاب النزول د دارقطنی. الله رب العالمین دا ګور حدیث متواتر دی چې الله رب العالمین د شپې په اخره حصہ کې د لومړي اسمان ته راکوزیږي. دا متواتر حدیث دی او په دې باندې تقریبا ما د شپېتو نه زیات د امامانو اقوال نقل کړي دي چې دا حدیث متواتر دی. او د دې حدیث د تصحیح ذکر کړی دی چې دې حدیث باندې ایمان راوړل پکار دي بلا تشبیه. والله پاک دې اسمان دنیا ته راکوزیږي په اخره شپه کې او خپل بندگانو ته आवाज کوي چې څوک شته چې ماته فریاد وکړي، څوک شته چې مانه رزق وغواړي، څوک شته چې مانه خپل ګناهونو معافي وغواړي. ادي و چې نه چا په دې کې جرح کړی دي بے ځای ظلمن عدوانا، او چا په دې حدیث کې تحریف کړی دی چې یو دا غیر کوثری دی، هغه په کې د ينزلو په ځای ينزلو ویل دی، د مجرد نه مزید کړی دی. ځکه تزید په اخبارو کې دوی کار دی. دغه شان د امام ابن قتيبه چې ادیب اهل سنت دی، دا یو کتاب دی تعویل مختلف الحديث او الرؤيا په نوم باندې دارقطنی کتاب دی. دغه شان د امام بخاری رحمت الله علیه کتاب دی خلق افعال العباد، خلق افعال العباد. دا چا کتاب دی؟ دا د امام بخاری رحمت الله علیه. امیر المؤمنین د مسلمانانو امیر المؤمنین دا عقیده و فاسده، دا عقیده و خرابه، دا مشبه ده، دا مجسمه، صحیح بخاری مؤلفه. او دا کتاب خلق افعال العباد مغه کتاب ده بعینه چې کوم کتاب التوحید ده په صحیح بخاری کې، او مغه ابواب دي او بیرته پکې داغي بیان کړی دی په یو طریقه د شرح سره، او مغه بابونه دي او مغه دي کې چې کوم بابونه دي بعینه ما په خپل دي مقارنه کړی صحیح بخاری سره. دا وګوره باب کلام الرب جل وعلا مع جبرائيل عليه السلام ونداء الله الملائكه، باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، ده صحيح بخاري كده أو دلتم دي. باب كلام الرب جل وعلا مع أهل الجنة، صحيح بخاري كم دي ودلتم دي. باب قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكريما، دلتم دي ودلتم دي. باب قوله تبارك وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، ده صحيح بخاري كم دي كتاب التوحيد كده دلتم دي. باب قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، دلتم دي والتم دي. دا بعينه وما كتاب دي تقريبا امام بخاري دا دي تعريف کړی دی د دې لپاره چې د کتاب التوحید په صحیح بخاري کې دا شرح وشي. لكن امام بخاري سره څومره ظلم شوی دی، اول خو څوک دا کتاب پیژني، په هیڅ یو مدرسه کې دې کتاب درس تدریس نشته دی، انو د څوک د احترام په نظر باندې ګوري. بلکې امام مزي رحمت الله علیه چې جبل و د جبالو د اسلام، تاسو امام مزي پیژنئ؟ امام مزي هغه شخصیت چا چې
تحفة الاشراف کتاب لیکلی دی تحفة الاشراف لمعرفة الاطراف دغه شان امام مزي هغه شخصیت چا چې تهذیب الکمال لیکلی دی الکمال د مقدسی دغه تهذیب کړی تهذیب الکمال حافظ بن حجر راغو دغه تهذیب کو تهذیب التهذیب به دغه تهذیب کو تقریب التهذیب نه پکې خو چا چې تهذیب الکمال لیکلی دی دا امام مزي رحمت الله علیه محدث او امام د اهل اسلام خو دمشق کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په زمانه کې هغه دا کتاب په جامع الاموی په سرکاري جامع مسجد کې شاهي مسجد کې په درس کې شروع کو چې درس کې شروع کو نو د هغه زمانه تفتازانیان او دغه زمانه جرجانیان او دغه زمانه جامیان او دغه زمانه خیالیان او عبد الحکیم سیالکوټیان دغه زمانو څه چلو کو په دې سړي باندې راپورټ وکړو او حکومت ته هنګامه جوړ کړه او امام مزي رحمت الله علیه جیل کې واچو امام مزي رحمت الله څه چل کړو زنا کړو چې تا غصب کړو چانه پوله واره وا چانه پټه واره د چا پلاره وچره څه چل کړو هغه دا کتاب په درس کې شروع کړو نو دوی باندې دا کتاب بد لګیدو چې دا خو چې ته په درس کې شروع کې دا خو ته مونږ خلکو ته ښکاره کوي چې مونږ جهمیه یو هلکه نو جهمیه وڅخکر خو نه همدغه جهمیه همدغه ته وایي که چې دې کتاب نه عقیده خلاف ده په دې کتاب کې راځي چې الله رب العالمین خبرې کوي په اواز باندې او د الله رب العالمین خبرې خلک اوري پیغمبران اوري فرشتي به اوري قیامت پر ورځ به الله رب العالمین اوازونه کوي خلکو ته او لري او نږدې ټول به اوري په دې کتاب کې په دې کتاب کې چې الله رب العالمین بره دی په دې کتاب کې په دې کتاب کې د جهمیو بیان دی چې د جهمیو دا عقیده دا عقیده دا عقیده او دا عقیده نن سوال په دې کتابونو کې موجود دي چې نن سبا په دې مدرسو کې ویل کېږي دغه شان ورونو په نوم د العلو لکه د ابن قدامه کتاب دی د ذهبي کتاب دی په نوم د العلو په نوم د ابطال التاویلات د ابو یعلا کتاب دی ضم التاویل د ابن قدامه کتاب دی الغنیه عن الكلام واهله دا د امام خطابی کتاب دی په نوم د الابانه دا د ابن بطوطه کتاب دی په شپږ جلد کې چاپ شوی دی په نوم د الابانه د امام سجدي کتاب دی په نوم د الابانه د امام ابو الحسن اشعری چې کله د اعتزال او د کلابیت توبه واستله سنی شو نو به دا کتاب ولیکه الابانه دغه شانه د امام سجدي رحمت الله علیه کتاب دی دا کتاب خامخا پیدا کړو دا کتاب وګورئ دا د امام سجدي کتاب دی الرد على من انكر الحرف والصوت في كلام الله تبارك وتعالى دا ډېر مهم کتاب دی په دې کې د سلف اعتقاد دی د الله رب العالمین په کلام کې دا کتاب خامخا پیدا کړ دغه شانه لحظه دا کتاب ډېر مهم دی دا د امام ابن عقیل یو دا نحوی ابن عقیل دی هغه نه دا د دې مقدم دی دا ابن عقیل حنبلی ډېر لوی امام تیر شوی دی صاحب د کتاب الفنون چې امام ذهبي وایي په دنیا کې دومره غټ کتاب چا نه لیکلی او مخطوط 400 جلدونه زیات دی او دا هغې 2 جلده که 3 جلده موږ سره شته چاپ شوي دي او نور نه چاپ شوي دا د هغې کتاب مؤلف دی امام ابن عقیل ډېر لوی اصولي او ډېر لوی محدث او ډېر لوی فقيه په دې کې د خبرو بیان دی مسألة القرآن جزء في أصول الدين مسألة القرآن ده عشان الرد على من يقول ألف لام ميم حرف لينفي ألف واللام والميم عن كلام الله دا چا کتاب دی دا د امام ابن منده کتاب دی بنو منده ډیر دی دا پکې غلوی امام دی البرهان في بيان القرآن دا د امام الموفق بمحمد المقدسي کتاب دی ډیر لوی امام تر شوی دی دا په دې مسله کې دی چې دا قرآن د الله رب العالمین کلام دی حقیقتا اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن دا د امام مقدسي کتاب دی ضیاء المقدسي صاحب المختار دا بل دی دا په دې باره کې دی المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدع دا د موفق الدين ابن قدامه کتاب دی دا په دې باره کې دی چې دا قرآن عربي دا د الله کلام دی نفسي مفسي پکې نشته دا په دې باره کې دا کتابونه دا زه تاسو ته جهود خیم محنتونه خیم چې سلفو د دې دین امامانو څومره تکلیفونه تیر کړي دي په دې مسلو باندې دغه شانه د امام هروي یو کتاب دی الاربعین لکه محدثینو 40 په باره کې په آدابو کې چا په نمازه باره کې چا د عام آدابو باره کې کتابونه کړي دي د په توحید کې 40 کتاب لیکلي دي الاربعین په توحید خاجي دغه شانه امام ابن ابي شيبه رحمه الله عليه کتاب لیکلی کتاب العرش
دا پدې کې دې خبرې بیان دي چې عرش سریر الرحمن دی او الله رب العالمین بره دی. دا دې لپاره ذکر دی چې بعض جهمیه اوس هم شته هغه وایي د عرش نه مراد حکومت دی. عرش مرش نشته، جنت منت نہیں ہے، ایسے دب کا شب کا ہے. دا عرش نے اس طرح انکار کی، دلیل تعویلات کی. وہ الرحمن علی العرش استوى، وہ دا خود نقل لے، دا خود دلیل نقلی دے. دلیل نقلی خود دلیل خطابی وی، دا خود دلیل اقناعی وی، دا خود دلیل یقینی منتصفه ترا چې دا عرش نه مراد دے. مراد دا عرش من پیجن او دا غشان استواء معنا باندې خبر چې استواء څه معنا ده. د دې وجه وجدین عقیده نه ثابتېږي. نو دا امامان را پاسېدل ویلا چې الی ونو د عرش نم سریر الرحمن، عرش د مهربان بادشاہ مراد ده چې ټول مخلوقاتونه غټ دي. هغه مخلوق ته معنا نه ده، هغه ملک نه ده، سریر الملک ده، عرش ده مخلوق ده. احادیث کې را دي چې داغه قوائم دي، داغه خپې دي، فرشتونی ولله معلومه شو چې مخلوق ده او الله رب العالمین داغه ده بره. خو الله رب العالمین داغه ده بره داسې نه ده لکه څنګه چې په کورسۍ ناستم چې دا دی وانه نه. الله رب العالمین د عرش د بره ده بلا کیف بلا تشبیه. چته د ابن بطوطه قصه ته جوړه نه کوي. انا لله وانا الیه راجعون. دغه شان د شیخ الاسلام رحمت الله علیه کتاب ده العرشیه باندې اغم کتاب العرش ده. دغه شان د امام اللالکائی رحمت الله علیه دا د 15 صدی دی عالم دی، اتجلد کی کتاب دی شرح اعتقاد اصول اهل السنه والجماعه، شرح اعتقاد اصول اهل السنه والجماعه. او پاره کې د ایمان مسائل، د جنت مسائل، د دوزخ مسائل، دغه شان د الله تعالی د رؤیت مسائل، دغه شان د الله تعالی د بروالی فوق دی، د الله تعالی د کلام مسائل دا ټول ذکر کړی دي چې دا قران کریم د الله تبارک وتعالى کلام دی. دا د سلف صالحینو هغه جهود دي چې ما تاسو ته دا مختصر ذکر وکړو. او ان شاء الله کبه داسې مکمل اوسه نو بیا به زه تاسو ته د هغې بیا مختصر غوندې بیان وکړم د هرې مسلې باره کې او نصوص به ذکر کړم. د دې تقریر په خاتمه کې زه صرف د الله رب العالمین د رؤیت باره کې زه تاسو ته د دې متکلمینو یو بګته ښیم. بګته دا ده ورونو، سلف ټول په دې متفق دي، د اسلام امامان څرنګه چې احادیثو کې راغلي دي په دې متفق دي چې په ورځ د آخرت باندې به ان شاء الله دا مؤمنان چې دي موږ ټول ان شاء الله چې الله رب العالمین موږ دغه مستحق کو په ورځ د آخرت کې په محشر کې او په جنت کې موږ خپل رب وینو، د سر په سترګو به وینو. دا د هر مؤمن د زړه ارمان دی. دې کنه دی ورو تاسو د زړه ارمان دی کنه دی؟ تاسو به رب په څه نه د سر په سترګو په څه به نه او شانه به نه مخې نه به نه مخې نه به نه داسې او داسې به آسان نه هیڅ قسم تکلیف به تاسو ته نه لکه څرنګه چې تاسو د شپې څوارلسمه سپوږمۍ نه دا غیر هم پسې آسانه. دا د هر مؤمن د زړه ارمان دی کنه دی؟ د دې نه غټ نعمت بل شته؟ د دې وجه نه ټول نعمتونه ټول جنتونه یو تله کې د الله رب العالمین ملاقات دیدار، دا بله تله کې د الله رب العالمین ملاقات اوچت دی. د دې وجه نه هغې ته زیاده ویل کېږي. الله تعالی فرمایي للذین احسنوا الحسنى وزیاده. او قیامت ورځ ته د مؤمنانو ته چې انعام ملاویږي هغې ته یوم المزید وایي، جائزه یوم المزید. ځکه د نعمتونو د پاسه یو بل نعمت دی چې هغې د پاسه بل نعمت نه سورېږي. په دغه ورځ به مؤمنان چې خپل رب ویني د سر په سترګو. دا خبره چېړېده یو باطله فرقه پیدا شو، جهمیه او معتزله. هغوی د الله رب العالمین د دې نصوصونه او د دې مسلې نه بالکل انکار وکړو. هغوی ویل لیدل میدل نشته، ته چې رب وینې نو زه تا نه تپوس کوم لنډ وینې که لرې وینې که ډېر قریب وینې خو بیا لیدلی نه شي. د دې وجه نه انسان خپله سترګه نه شي لیدلی، او که لرې وینې نو بیا د نظر پرې نه لګي. نو د دې وجه دا خو مسافه غواړي، دا خو حد غواړي، دا خو مکان غواړي، دا خو تشبیهات دي. که چېرې دا خبره ثابته شي چې مؤمنان خپل رب ویني، دا خو به الله له مکان ثابت شي، الله به جسم شي، دا به شي هغه به شي. دا دوکې دا کې دا ګڼ کپیانې پکې شروع کړي. نو بالکل د دې احادیثو نه انکار وکړو. بعضو ته انکار وکړو چا دا ویل دا اخبار احاد دي، حالانکه دا متواتر احادیث دي. د 150 صحابه کرامو نه زیات د دې نه روایت دي. او امام ابن القیم رحمت الله علیه په خپل کتاب چې کوم د جنت مبارک کې لیکلی دی افراح سنوم دی کتاب هادي الارواح الى بلاد الافراح، په هغې کې د دې حدیث طرق راغونډ کړي دي.
او بیا امام ابن قیم رحمت الله علیه فرمای چې چونکه دا جهمیه او دا معتزله او د دوی بدا بچیان چونکه احادیث سره د دوی جون نشته احادیث سره مانوس نه دي نو دی وجه کې یو حدیث د سلو صحابهونو منقولي هم دی وته خبر واحد به شمار احادیث نقل کړی دي نو دوی د دې روایتونو بالکل انکار کوي او یې تعویلات کوي وایي چې د دې مراد رؤیت قلبي ده دا د معتزله طریقه وا کله چې د معتزله دور تیر شو نو ماتوریدیان را پیدا شو اشعریان لکه دا نن سبا چې کوم ماتوریدیان دي دوی دغه عقیده را شرقایت خیالي وغیرہ وغیرہ او دغه شان استفتازانی او عبدالحکیم سیالکوټي او دغه شان جرجانی په دې کتابونو کې اوس دا عقیده چې اوس بیانوم وای مؤمنان خو به پورز د آخرت کې رب یې خو نه به په مسافت کینی نه مقابله کینی انه په خود کینی دا شروط او قیود او ته پیدا کړل نو هر کله چې دوی دا مسله راپورته کړله نو د سنت امامانو او د بدعت امامان چې کوم معتزله ټول چې کوم دوی ته غشي ونیولو چې دا خو تاسو صفصته کوي دا خو تاسو لیوانتوب شروع وکړو یا خو رؤیت منکر شي او یا رؤیت ومني اما دا چې موږ رب یینو خو نه به قریب او نه بعید او نه بره او نه کته نه به ګسته او نه خیته نه به شاته نه مخته نه به داخل په عالم کې نه به خارج د عالم نه نه متصل د عالم سره او نه به منفصل دا خو رؤیت ممتنع ده دا خو مستحيلات دي د دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د ابن مطهر حلی د منهاج الکرامه د یو عبارت په جواب کې په منهاج السنت کې ورته وایي چې دا خبر د اهل سنت والجماعت نه دا خو د لیوانو د احمقانو خبره ده او دا وجه چې دوی کړه دا خبره ایجاد کړله نو محدثین او معتزله ټول دي خلکو ته پسې شو او دا خبره مشابه ده د مسلې د کلام نفسي سره ځکه چې ابتدا کې جګړه و د مسلمانانو او د اهل بدعو په دې مسله کې چې دا قران د الله کلام دی او کنه دی نو کوم چې اهل سنت والجماعت امام ابو حنیفه شافعی مالک احمد حنبل دا ټول امامان د دین ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه بخاری وغیرہ 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 دې ټول امامانو په دا ویلا چې دا قران د الله کلام دی دا عربي دا قران د الله کلام دی او دا غیر مخلوق دی او معتزله ویلا چې دا مخلوق دی او دې ته چې کلام الله ویل شوی دی مجازن دې ته چې کلام الله ویل شوی دی معنا خلق الله لك بیت الله روح الله ناقه الله په اعتبار سره نو بیا ورسته چې کوم دی ماتوریدی را پیدا شو کلابیه را پیدا شو اشعریه را پیدا شو هغه په دې کې جوړ جاړه را پیدا کړ دا غي د جوړ جاړه حاصل داو ویل چې د شربو کوم د دوه فريقونو منځ کې جوړ راوړو دا چې ورته وایو چې د اسلام امامان محدثینو کتا صدیق کتا یو چې د الله کلام مخلوق نه دی نو کتا کلام نفسي یادوي نو تاسو په حق یې او معتزله ته ویلا تاسو یو چې د الله کلام مخلوق دی کتا کلام نفسي یادوي نو تاسو په حق نه او کو دې ته مخلوق وي تاسو په حق یې د دې وجه تفتازانی په شرقایت کې لیکلي دي چې زمونږ او د معتزله په منځ کې هیڅ قسم اختلاف نشته په خلق القرآن کې موږ هم دا عقیده ساتو او معتزله هم دا عقیده ساتي موږ ټول دا عقیده ساتو چې دا قرآن مخلوق دی دا تفتازانی د خلی بیان دی د لیک بیان دی نو دا مسله غیسه مشابه ده نو دې وجنه شیخ الاسلام رحمت الله علیه فرمای چې تاسو کو کلام د باری تعالی مستحیل کو دا شان رؤیت د باری تعالی تاسو مستحیل کو نو زما د اسلام ورونو زما د خبرو حاصل دار کچې تاسو صحیح عقیده غواړئ نو د امام ابو حنیفه عقیده ټینګه کوي د شافعی د مالک د احمد حنبل د ابو یوسف او د شان د محمد حسن شیبانی د ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه د بخاری او د مسلم د عبد الرزاق صنعانی او د عبد الرحمن اوزاعی سفيان الثوري سفيان بن عيينة يحيى بن معين يحيى بن سعيد القطان امام الطحاوي د دې خلکو عقیده ټینګه کوي ابن خزیمه ابن حبان د دې خلکو عقیده ټینګه کوي او راشد عبد الحکیم سیالکوټی درازی د مدارک او د شان تفتازانی او د جرجان جرجری دا پرې دی دا ټولې په دې کې په دې کې اسلامي عقاید نشته کوم چې په هغه کې حق خبرې دي نه د اهل سنت والجماعت په کتابونو کې شته والحمدلله او کوم چې په کې باطلي خبرې دي او خاصم باطلي دي د دې وجه نه دغه کتابونه دا د اهل سنت والجماعت کتابونه نه دي د دې وجه نه زه افسوس سره دا خبره کوم په نهایت افسوس سره دا خبره کوم افسوس ته په خلکو باندې چې هغه په خپل کتابونو کې لیکي وای موږ په فقه کې خو حنفیان یو او په عقیده کې ماتوریدیان یو دا څه افسوس خبره ده د دې خو معنا دا عبارت خو نص ده تنصیص ده په دې خبره کې چې د ابو حنیفه عقیده غنه فاسده و چې ته چې په فقه کې خو حنفی ما خو په عقیده کې ماتوریدی ما ولې په عقیده کې ولې حنفی کېږي نه یا ورو ته چې ځان ته حنفی وې نو په عقیده کې حنفی شکل انا لله وانا الیه راجعون ته چې په فقه کې حنفی ما او په عقیده کې ماتوریدی ما دې خو مطلب دا شو چې د ابو حنیفه عقیده ستاسو نه ده کنه او دا د دوی زبان حالم ده
او زبان قالم دی او دا خبره په المهند على المفند کتاب کې دیوبندیانو علماء لیکلي ده او په دې خبره باندې اکتفا کوم زما تعن تشریح مقصد نه دی صراحت مقصد دی چې ورونو د جهمیانو سابقه او جهمیانو عقیدې نن سبا شته او خو په کثرت کاسره سره شته او دینه جماعتونه او مدرسې ډکې دي د مولیانو طالبانو سینې ته ډکې دي کتابونه او دینه ډک دي او دا کوم خلکو چې په نوم د اسلام د امامانو مشهور شوي دي لکه رازي بیزاوي جرجاني تفتازاني جامي چې د کافي شرح یې لیکلی ده الفوائد الضیائیه دا خلک دا حقیقت کې د اسلام د سنت امامان نو د دې په عقاید کې بدعتونه دي د دې نه ځان وساتئ د اسلام امامان چې دي ابو حنیفه شافعي مالک احمد حنبل مروزي او دغه شان سفیان الثوري سفیان عیینه بخاري مسلم دا خلک د اسلام امامان دي الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د سلف عقیده صحیح طریقې سره وپېژنو په هغې باندې علم راولو او بیا په هغې باندې عمل وکړو او دغه شان د بدعت عقیده هم وپېژنو او د بدعت امامان هم وپېژنو او بیا د هغې نه ځان وساتو او د هغې نه چې کوم دی احتراز وکړو او د هغې نه خلک ویرو وصلی الله وسلم على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین